Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah who created me in all this universe. After that we discuss about the present indefinite or present simple tense. Negative sentences. सही है जी. आखवा मुंगा डिस्कस कर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस. पॉजिटिव सेंटेंस आगे तो वही लका ته یو کار کې صحیح ده جی لکه موږ ویل چې آی ګو ټو سکول زه سکول ته ځمه دا څه شو دا په پازیټیو سنټنس کې راځي په مثبت فقرې چې کم ته وایي په هغې کې راځي نیګیټیو بیا هغې ته وایي چې لکه زه سکول ته نه ځم نو دا بیا څه شی شو دا بیا نیګیټیو شو نو نن به موږ ډسکس کوو په پریزنټ انډیفینټ اور پریزنټ سمپل ټینس کې نیګیټیو سنټنس صحیح ده د دې سټرکچر چې کم دی اهم شی د دې سټرکچر فارموله دا ځان سره یاد ساتئ صحیح ده جی هغه دا ده زموږ سره سبجیکټ پلس ډو ناٹ اور ډز ناٹ پلس فرست فارم اف د ورب پلس آبجیکټ سبجیکټ به لګي هغې سره به ډو ناٹ لګي یا به ډز ناٹ لګي فرست فارم اف د ورب به لګي او آبجیکټ به لګي دلته راشئ دا زموږ سره سبجیکټ دی آی زه وی مونږه دی هغوی جمع ده یو تاسو د دې سبجیکټ کله چې دا سبجیکټ راشي دا فلورل ناون دی صحیح ده جی د دې سره به ډو ناٹ لګي د دې سره به ډو ناٹ لګي او پلس فرست فارم اف د ورب پلس آبجیکټ به لګي بل هی شي اټ سنګولر ناون هی شي اټ سنګولر ناون چې کوم دی د دې سره به ډز ناٹ لګي پلس فرست فارم اف د ورب به لګي او پلس آبجیکٹ به لګي صحیح ده جی اوس دلته کې راشئ پوینټ ټو ریممبر یاد رکھنے کی بات دی د یاد ساتلو چې کمې خبرې دي in the negative and interrogative sentences we are remove s or es اخوا په پازیټیو کې چې کم دی مونږ به څه لګول اس به هم لګاو د ورډ د فرست فارم سره یا به هم ای اس لګاو نو اوس په نیګیټیو او په انټراګیټیو کې به مونږ دا اس یا ای اس دا به لرې کوو صحیح ده after using does not and does کله چې does not use شي او does use شي د هغې نه وروسته به مونږ اس یا ای اس چې کم لګېدلی دا به لرې کوو صحیح ده جي لکه دلته راشئ فار ایگزامپل ته فار ایگزامپل کې ګوره اخوا مونږ ویلي چې آی ګو ټو سکول میں سکول جاتا ہوں زه سکول ته ځمه صحیح ده پازیټیو سنټنس اوس دا مونږ نیګیټیو ته چینج کوو چې زه سکول ته نه ځم میں سکول نہیں جاتا ہوں نو دلته به څه وایي آی باره مونږ لیکلي دي که نه کله چې آی سبجیکټ راله پلس ډو ناٹ به ورسره لګي نو آی ډو ناٹ ګو ټو سکول میں سکول نہیں جاتا ہوں زه سکول ته نه ځم دا څه شو نیګیټیو ته چینج شو صحیح ده جي بل اخوا مونږ لیکلي چې هی ګو ټو سکول او سکول جاتا ہے هغه سکول ته ځي دا اوس نیګیټیو ته چینج کوو دا به مونږ څنګه چینج کوو هی سنګولر دلته مونږ فارموله کې لیکلي دلته راشئ دا هی د دې سره به څه شی لګي ډز ناٹ هی سبجیکټ شو ډز ناٹ ورسره ولګېد ګو فرست فارم اف د ورډ شو او ټو हेल्पिंग वर्ब شو سکول آبجیکټ شو he does not go to school او سکول نه جاتا ہے هغه سکول ته نه ځي اخو موږ ویل چې هغه سکول ته ځي دلته نیګیټیو ته چینج شو نو هغه سکول ته نه ځي صحیح ده جی بیا راشئ موږ ویل چې اخوا په پازیټیو کې موږ وویل په تېره ویډیو کې چې صوفیا ریډز ا بک صوفیا یو کتاب لولي که نه صوفیا کتاب پڑھتی ہے اوس دا نیګیټیو ته چینج کوو دا موږ وایو چې صوفیا یو کتاب نه لولي نو صوفیا سنګولر ناون دی دې سره به ډز ناټ ولګي پلس فرست فارم اف د ورب یاد ساتئ اخوا د ورب سره موږ څه شی لګولی اس لګولی او دلته دا نیګیټیو دی نو د ډي نه وروستو اس چې کوم دی هغه موږ ریموو کړو هغه هم هټاو کړو لرې هم کړو صحیح ده نو صوفیا ډز ناٹ ریډ ا بک صوفیا ایک کتاب نہیں پڑھتی ہے صوفیا یو کتاب نه لولي صحیح ده جی نیګیټیو ته چینج شو they do not go to school اخوا موږ ویلو چې هغه سکول ته ځي ډېره جمع لپاره راځي چې کوم ډېر کسان یې صحیح ده جی نو سکول جاتی ہے دلته موږ ویلو چې د هغوی سکول ته نه ځي نو they do not go to school او سکول نہیں جاتی ہے صحیح ده دا زموږ سره څه شی شو present indefinite or simple tense کې چې کوم نیګیټیو سنټنس دی دا زموږ سره نیګیټیو سنټنس شي انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې بیا موږ تاسو سره انټراګیټیو سنټنس ډسکس کوو لکه اوس موږ وایو چې هی ګو ټو سکول هغه سکول ته ځي
بیا به انټراګیټیو کې موږ څنګه وایو بیا به تپوس کوو چې آیا هغه سکول ته ځي نو بیا به در سره انټراګیټیو سنټنس ډسکس کوو نو اوکې تھینک یو فار واچینګ